نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صدق الله العظيم. سورة الأعراف اتم پارا دری او یا یم نمبر آیت دی فمکی رکو کی دعادیانو واقعا بیان شو اس پدی رکو کی دعادیانو دترد بجید ثمودیانو واقعا ذکر کی عاد او ثمود بخبل منس کی دتر زامن نمخ کی د بشری خبر ذکر شوا چاگی تعادی اول ویلشی عادیان ویلشی اس پدیرو کو کی ثمودیان ذکر کی چل عادیان نبی باد راغلی یا بمخ کے رکو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دلیل واقعات ہود علیہ السلام بیان شو اس پدی رکو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دلیل واقعات دا صالح علیہ السلام ذکر کی ذکر پدا وقت کی نبی علیہ السلام نو او بیان خبر دے رو دا اللہ خبر کردی دا اللہ پیغمبر دے ثمودیان دا ارم نوسیو دا جدوا زوی ثمود او دا خاندان ثمودیان دام دا نوح علیہ السلام خاندان دیت اللہ جل شانہ حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر راولی جدا اللہ پاک دیتا بیان کی دا قوم بت پرست مشرکان صالح علیہ السلام اللہ پاک پیغمبر راولی کو جدیت اللہ جل شانہ دیوال دعوت ورکا خلق دا اللہ پاک نو یروا چه خلق دا دی شرک نمنشی اللہ عبادت کون کی جوش یہ ثمودیان دا صالح علیہ السلام نا مطالبہ فرمائشی معجزی اکر من بتا اللہ پیغمبر امن وچ مخامخ صدا کم غرد کاتبہ دا دی خاص غر نمتا اوخت جوان دیرہ مباسا چی دا اوخنا دا غرنا جوان دے اوخ کل را اوتل و من اولی در من بتا امن چتا پیغمبر صالح علیہ السلام اللہ پاک نے دعا اختل ان دا دغی غرنا اخر اوتا جوان دے صالح علیہ السلام دیتا او فرمائل چا اللہ پاک استاسو و فرمائشی مطالبہ کو رکھنا دا اخد تاستا و پیدا ملاوی کی بے برد در کئی وردی لبا تکلیف نور کوئی پا یو وقت کے بدی یو کوئی او بس کلی نو دا اوگو نمبر مقرر شو یو ورځ بستاسو د سارو نمبر وی د کوی د وسکلو او
یو ورځ به د دې اوښې نمبرې د اوبو څښل او د الله جل شانه انعامات دوی ته یاد کړه چې د الله نعمتونو ته وګورئ. ستاسو نه وړاندې ستاسو د تره بچي عادیان تېر شوي د هغې نه نعمتونه ستاسو ډېر دي. تاسو د ګرمۍ په موسم کې ځان لپاره اواره ځمکه باندې کورونه جوړ کړي دي، هغې کې اوسېږئ. او د یخنۍ په موسم کې تاسو ځان لپاره غرونو کې کورونه جوړ کړي چې غرونه مو تراشلي دي. نو د یخنۍ ګرمۍ ستاسو دومره سهولت دی. یخنۍ کې په غارونو کې اوسېږئ چې هغه ګرم وي، او ګرمۍ کې په اواره ځمکه اوسېږئ چې هغې کې هوا لږ وي نو هغه یخ وي. څومره سهولت دی. دا نعمتونه یاد کړئ. او فساد مکې د یو الله بندګیو کې ما پیغمبر ومني او د الله پاک دی اوښې ته څه تکلیف ونه رسوي. کم کسان چې د صالح علیه السلام په دې قوم کې مالدار او سرداران هغوی دي غریبانانو مسلمانانو ته وویل. صالح علیه السلام چې کوم ملګري وو هغوی یې غریبانان او کمزوري شمار کړل. هغوی ته ستاسو څه خیال دی؟ صالح علیه السلام د الله پیغمبر دی. دوی ورته بلکل د الله پیغمبر دی او زموږ په ایمان. کوم کسان چې صالح علیه السلام باندې ایمان راوړل غریبانان نو هغوی ورته زموږ په ایمان دی، بلکل پیغمبر دی. مالدار متکبر خلق ورته نو موږ یې خو نه منو. دا پیغمبر نه دی، موږ یې نه منو. فرمایشي مطالبه هم پوره شوه، معجزه راغله، بیا هم نه منو. شیطان راغی، دو زنانو ته وسوسه واچوله. هغه زنانو اعلان چې کوم کس د صالح علیه السلام په اوښه مړه کړه هغه سره به موږ واده کړو. بس دوه کسانو په دې لالچ کې راغلل. د یو نوم قدار ابن صالح او د بل نوم مصرع. د یوې دا کار خو به موږ وکړو، ځکه دا ښایسته رشته ده او ښې زنانه دي او مفته کې را سره واده کړي. دا خو دونه ګران کار نه دی. خو دوی ته پته نه وه چې دا اوښه د چا ده. غر نه پیدا شوي اوښه د چا ده؟ خو د الله او د پیغمبر معجزه ده. دوی غوښتې مصرع کېناسته په دې اوښه باندې په غشي ګوزارو، د په غشي زخمي کړه. او قدار ابن صالح ورغی، خپې یې وله کټ کړ. اوښې زخمي کړه. دې ته خو ویلې شوي اوښې ته به څه وایې نه. 3 ورځې په دې باندې باقي ژوند پاتې شو. د الله عذاب راغی. یو ورځ د دې مخونه تک زیړ شو. په 2 ورځ باندې د دې مخونه تک سره شو او په 3 ورځ باندې مخونه تک تور شو. 4 ورځ باندې دې هلاک شو. د بر نه په فرشتي आवाज وکړو، سرونه اوچودل او د لاندې نه په زلزلہ رااله، په خپل کورونو کې هلاک شو. کله چې عذاب راغی، صالح علیه السلام سره د خپل 110 مسلمانانو ملګرو بهر ووتو. قوم چې کله هلاک شو، واپس صالح علیه السلام خپل قوم ته راغی. په دې ځای کې یو سړی ابو رعال نوم د دې عذاب په وخت دی په حرم شریف کې پټ شو. لیکن کله چې د حرم نه را بهر شو، الله پاک دې هلاک.
ځکه دا خو د صالح علیه السلام د معجزې هغه دشمنانو نو صالح علیه السلام او مؤمنانو ته الله نجات ورکړ او سمودیانو ته چې د صالح علیه السلام خبره ونه منل الله پاک هلاک دې دومره قوت او طاقت دی بچ نه دومره مضبوط خلق چې غرونه به تراشل او ځان له په کورونه جوړ وتنحتون الجبال بيوتا غرونو کې به کورونه جوړ تاسو کې څومره مضبوط خلق لیکن دا الله عذاب ندیزان بچ نه کړی شو معلومه دا چې د عذاب نه بچ کېدل د ایمان دی او هلاک کېدل دا د کفر سره تعلق ساتي صالح علیه السلام ور سره ملګری غریبانان او دا چې چا انکار او دشمنی کوله دا مالدار نو مالدار او قوت دې ته نجات ورنکړ او هغه غریبانانو ته مسلمانانو ته ایمان نجات نو سم دغه استاد لپاره مسله الله که دنیا کې انسان په آخرت کې ذات عذاب نه بچ کول غواړي د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړي ایمان وروړي او کنا ایمان وروړو د دنیا هیڅ قسم طاقت دې د عذاب د دنیا او د آخرت نه نشي بچ کول او د زموږ ایمان نو الله جل شانه فرمایي وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَوْ مَغْلِبِلُ ثَمُودَانَ تَرُورْ دَبِي صالح علیہ السلام دیو قوم رزکی وطیش دیرو قال یا قوم عبدوا الله اوے صالح علیہ السلام یا قوم زمان دیو اللہ عبادتکی ما لکم من الہ غیر نشتستاد پارا بالخدے اللہ نے علاوہ اس سوخت عبادت لائق نشت قد جاءتكم بينة من ربكم فتاقی سر اغلی تاستا دا اللہ پاک دا طرفنا معجزہ زما پر نبوت باندی زما پر اشتنوالی باندی هذه ناقت اللہ دا اخد اللہ پاک دا لکم ستاسنا پار آیتا یونقا فذروها پستاسا پریک دی دا تأکل فی ارض اللہ دا بخوراک کی دا اللہ پاک بزمکہ باندی ولا تمسوها بسوء او تاسو منزدی کی گئے دی اخطاب بسوء پر تکلیف باندی فیاخذکم عذاب علیم ورنو بنسی تاسو عذاب درناک وذکروا تاسو یاد کی جعلکم کلچ اللہ پاک تاس اگر زولی خلافاء خلیفگان من بعد عادل پس دا عادیانونا عادیان حلاک شو تاغیب بزی اللہ تاسو پیدا وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ او زیدرک اللہ پاک تاسو پزمک باندی تتخذون من سهولها قصورا تاسو نسی دنر میں دا آوارز مکنا بنگلی تفسیر جلالین لکی دا گرمے دا موسم دا بات وَتَرْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتَوْ تاسو تراشی غرونا دا کورون دا پارا تفسیر جلالین لکی چھ دا یخنے دا موسم دا پارا فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ فَاسْتَاسِيَاتِ کی نعمتُن دا اللہ پاک وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور تاسو مکی کی پزمک کی فساد کول کی کفر کول شرک کول دا فساد اس تمام دنیا کافران ہم امن کو قرآن کریم دا فساد لیکن کافر دی کر نو پزمک باندې فساد دا کفر او گناہونه پزمک باندې امن دا نه دي چې سړی دی کافر دی او د دنیا ښه کاروبار دی امن دی ته قرآن نه قرآن امن ایمان ته نیکه ته قال الملأ الذين استكبروا من قوم او سرداران کسان چغی تکبر کو د قوم دنو صالح علیہ السلام للذین کسان تا استضعفوا چغی کمزوری ګڼل شو مسلمانانو لمن غچات آمن منهم فی ایمان وروړو د دوینا اتعلمون تاسو فیږي ان صالحا مرسل من ربی آیات یقین ساتي چې صالح علیہ السلام پیغمبر د الله د طرفنا ټوک په تور نه تاسو قالوا دیوتو انا بما ارسل به مؤمنون او دا پیغمبر دی او یقینا موږ پاوس چې دی پاو دین باندې را لګل شوی دی موږ په ایمان ساتو قال الذين استكبروا
او کسان چې تکبر کړو مالدارو ان بالذي آمنتم به کافرون یقینا من هغه دین باندې چې تاسو ایمان ساتئ موږ ته انکار کومګې نه منو فاخر الناقه پس دوی زخمی کړه اوخه وعتو عن امر ربهم او دینا فرمانیو کا د حکم د خپل رب وقالوا بي يا صالح اے صالح علیہ السلام ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين تراول متا عذاب چې تو باغی باندې مونږ یری کچره تایید پیغمبرانو نه پیغمبري بس عذاب راول او خو زخمی کړ فاخذتهم الرجفه پسونه دوی لرا الرجفه زلزله فاصبحوا في دار جاثمين پس دی اوګرځل په خپل کورونو کې الټا پراتمړو فتولى عنهم پس مخوالو اعراض کو صالح علیہ السلام تدبین وقال وفرمائے یا قوم زما لقد ابلغتكم رسالة ربي فتاقی سرما ارسو تاسو پیغام دخل رب ونصحت لكم اما نصیحتك تاسوتا ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو نخوة خوی نصیحت کون کی خلق ما ته نصیحت کو چې تاسو نه مر استاسو نقصان بللی خو ما در تخبل غاړه خلاص نو قوم ته هلاکت ملو شو د صالح علیہ السلام نه فرمانی وکړه الله جل شانه دې موږ تاسو ته نبی علیہ السلام په سنت طریقه عمل نصیب کړي واخذ